السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زیم طیب خان د تور غرنا اور نن راغلم ګوي بازار د پاسه بره په کونه باندې ناسم مې نن د ګوي بازار او د مرکز ویډیو جوړه کم د مرګرو ته مخه د وخم چې څنګه کله مزیدار مرکز جوړ کړل، ډیر خسته جوړ کړل او د آس پاس کې بازار ماشاءالله ډیر خسته دی، بلکې زمونږ د علاقه ډیر خسته ده خو د سہولت د ډیر کم دی، غیر وجه خلک دی علاقه ته توجه ډیر نه ور کوي. د آس پاس کې چې کم کله ښکاری دا دربنې کله دی ډیر خسته ځکه جوړ شوی دی، د غر په سر باندې بره ښکاریږي ماشاءالله. اور دلته سکولونو نظام ماشاءالله ډیر برابر دی، د آس پاس کې چې کم دا ښکاری دی مرکز نه سیکټر د سرکاري سکولونه دي. او نن زمونږ مرګري راغلی د کراچۍ نه ویننځو پنځه غلی ته، پنځه غلی خو د هغه سیټ هوګي طرف نه چې راځي روډ برابر دی پوخته نو ډیر مشکلات نه وي. نن موږ په دې روډ باندې توکل کوو، د دې روډ صورتحال به تم ویو چې د دې روډ صورتحال څنګه دی، خده بیکاره دی، روډ کچه دی، ګران دی، آسان دی. نو نن به د تورغر د ګوي بازار له موږ سٹارټ اخلو، زوبه پنځه غلی ته په لارې چې کوم روډ صورتحال د روډ صورتحال به موږ تاسو ته ویو چې د روډ باندې راشي لامه راځي، موټر سایکل د مشکلات نه وي. نو د دې روډ په نن موږ تاسو ته وزټ کوو. اوس په دې وخت کې موږ ګوي د پاسه بره به یو بړه د هغې سره ناست یو، نور مرزول ته راورسېدم، نور ملګري شاته نه را روان دي، هغه چې دې ځای ته راورسېدو انشاءالله دې ځای نه نور سفر به زموږ جاري. ملګري راورسېدو، دا موږ اوس دې نه ځو پنځه غلي ته، دا کچه روډ دی، کچه روډ باندې موږ ځو پنځه غلي ته. دا زمونږ دوه مرګري راورسېدو، زمونږ یو خاص میلمه راغلی د کراچۍ نه، هغه د بل مرګري سره شاته ناست په موټر سایکل باندې. نو دی اوس موږ چکر لګوو پنځه غلي ته. دا روډ کچه روډ دی خو څه مشکلات دي، خو زه په بره مخې ته روډ پوخ دی. د مرګري خواهش و چې ما پنځه غلي ته بوځئ، بره ډېر ښکلی موسم دی، موسم ډېر سوړ دی هلته. په دې وخت کې ملته کوټ نه بغیر ګزاره نه کېږي، دا د مۍ میاشت ده او دا مرګري اوس موږ ځو په بره، دا به د کچه روډ باندې به سفر کوو، تقریبا یو 10 کیلومیټر به موږ سفر کوو، غیر وروسته به روډ بیا پوخ راځي. دا زموږ شروعات و، موږ کته دا کته ځای چې ښکارېږي موږ دې ځای نه شروعات وکړو، موږ دې ځای نه زموږ شروعات و. اوس به موږ په بره ځو، دا تقریبا یو 20 کیلومیټر لار به موږ نوره په بره وو، پنځه غلي ته به ځو د خیره.